بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 101 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ د اسم مفعول د جوړولو طریقه زده کوو چې اسم مفعول به په کومه طریقې سره جوړیږي. قاعده یې لیکلې چې کله فعل ماضي سه حرفي وي، یعنی درې حروف والا وي، یعنی چې کله د فعل ماضي په اوله صيغه کې درې حروف وي. ورګه زده دا لګورئ، په اوله صيغه کې درې حروف وي، یعنی نون صاد را. نو دا د سوره د فعل ماضي اوله صيغه ده. ٹھیک شو؟ یعنی ثلاثي مجرد وي. ثلاثي مجرد وي چې په فعل ماضي کې صرف درې حروف وي. نو یو دا نون یو حرف شو، دا صاد دویم حرف شو، او دا را چې دا دریم حرف شو. یو حرف دا شو، دویم حرف دا شو، دریم حرف دا شو. نو په نسوره کې صرف درې حروف دي، زائد پکې یو حرف هم نشته. نو داسې صيغې ته ثلاثي مجرد وایي. ٹھیک شو؟ نو دا یعنی ثلاثي مجرد وي. نو د داسې فعل اسم مفعول به د مفعول په وزن، یعنی په شان، وزن معنا ده په شان جوړیږي. نو د اوس د دې نسوره اسم مفعول به د مفعول په وزن جوړیږي. مفعول وزن دا دی، یو میم دی، یو ورپسې فا ده، فا ساکن ده، په میم باندې زبر دی. مفعول په دریم ځای ورپسې عین دی او ضمه ده پې، او په څلورم ځای واو دی ساکن دی، او اخري حرف باندې لام باندې تنوین دی. مفعول. اوس په د نسوره په شروع کې د په شروع کې به مونږه، یعنی دا نسوره دی مونږ سره، د ده نه زه نسوره، د ده نه زه اسم مفعول جوړوم. نو د ده په شروع کې به زه میم ولګوم او هغه باندې به ضمه ولګوم، او دا نون چې دی دا به ساکن کم، او په دې سواد باندې به ضمه واچوم ځکه چې دلته په عین ضمه ده. به دا را به زه ساکن کم، نه د سواد سره به زه واو ولګوم، سواد سره مې واو ولګو. منصوب، او دا را باندې به زه اخري لام باندې تنوین دی، نو په ده باندې زه تنوین ولګوم. مفعول منصور، مفعول منصور. نو وایي چې کله موږ سره فعل ماضي اوله صيغه درې حرفیزي وي، یعنی درې حروف والا وي، نو د داسې فعل به اسم مفعول د مفعول په وزن راځي. مفعول منصور. اوس وګورئ قتله، وګوره د فعل ماضي اوله صيغه ده، په دې کې درې حروف دي. نو د داسې فعل اسم مفعول به د مفعول په وزن راځي. اوس د دې قتله په شروع کې ګورئ، قتله په شروع کې به زه میم ولګوم، میم مفتوح مې ولګوم، او دا قاف به ساکن کم. دا قاف چې اولنی کم قاف دی دا به ساکن کم، او د دې تا باندې به ضمه ولګوم، او د ده نه به دا لام جدا کمه، د تا سره به یو واو ولګو، واو ساکنه ولګو، او دا لام به اخیره کې راولم او تنوین به پې ولګوم. مقتول، مفعول منصور مقتول. چې کم کس قتل شوی وي که نه، لکه دا یو کس دی او اخوا یو بل کس دی، هغه دا اولي دا مړ شي، نو چې دا کم مړ شوی ده ته مقتول وایي، دا قتل شوی دی. چې کم مړ شوی وي هغه ته مقتول وایي، هغه قتل شوی دی. چې چا قتل کړی دی که نه، هغه ته قاتل وایي. قاتل معنا ده کار کولو، قتل کولو والا، مرګ کولو والا. او مقتول چې څوک قتل شوی وي هغه ته مقتول وایي. نو دا اسم مفعول هم دقه دی چې کار په ده باندې واقع شي، یعنی ده باندې دا کار ولګي. لکه مثلا دا کس وخلی شوی دی نو ده ته مضروب وایي. او ضارب چې څوک وخل والا دی هغه ته ضارب وایي، او چې څوک وخل خوري هغه ته مضروب وایي. چې کم کس وخلی کېږي هغه ته مضروب وایي. نو ګورئ دا ضربه ته وګوره، ضربه کې درې حروف اصلي دي، یو ضاد دی، یو را ده، یو با ده. دا درې حروف اصلي دي پکې. د دې نه زه اسم مفعول جوړوم. نو د ده په شروع کې به میم ولګې، میم مفتوح، او بیا به ورسره دا ضاد ولګې، ضاد به ساکن کې، دا یو ضاد، او بیا به ورسره دا را ولګې، او را باندې به ضمه واچې. ٹھیک شو؟ دلته عین باندې ضمه ده، او دې سره به واو ولګې، ساکن به کې، او دا با به د ټولو نه اخره کې راولي او تنوین به پیدا وي. مضروب، مضروب معنا ده چې کم کس وخلی شوی وي، کم کس وال خوړلی وي. نو دا موږ سره د ثلاثي مجردونه دي، د ثلاثي مجردونه چې کوم د فعل ماضي اوله صيغه کې چې درې حروف وي، درې حرفیزې چې هغې باندې د پاسه یو حرف هم زیات نه وي، نو هغه درې حرفیزې صيغې ته هغې ته ثلاثي مجرد وایي، هغې باب ته ثلاثي مجرد وایي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ موږ سره یو نسوره باب دی،
نسوره دا ثلاثي مجرد دی. یو را سره فتحه دی دا ثلاثي مجرد دی. یو را سره ضربه دی دا هم ثلاثي مجرد دی. د دینه به اسم مفعول د مفعول په وزن جوړیږي. او بل را سره سمعه دی سمعه نو د دې کې درې حروف دي سین میم عین زائد پکې یو هم نشته نو د اسم مفعول به د مفعول په وزن جوړیږي. بل را سره حسبه دی حسبه نو د حسبه اسم مفعول به د مفعول په وزن جوړیږي. او شپږم را سره کرومه دی کرومه نو دا پنځه بابونه داسې دي چې د دې اسم مفعول د مفعول په وزن باندې جوړیږي. ٹھیک شو جی. نو موږ سره دا د ثلاثي مجردونه جوړ شو. لکه دلته کې موږ لراکړی یې و چې کله فعل ماضي سه حرفي وي یعنی چې کله د فعل ماضي په اوله صيغه کې درې حروف وي یعنی ثلاثي مجرد وي نو د داسې فعل اسم مفعول به د مفعول په وزن معنا نه پشان د مفعول په شان جوړیږي. لکه نصره دی نون صادره د دنه منصور شو اسم مفعول منصور شو. او د ضربنا مضروب او د سمعنا مسموع ٹھیک شو اوریدل شوی. حاجی د دې ګردانونه مونږ لیکلی وو. اوس وګورئ مونږ سره دا منصور جوړ شو د نصره نه. نو منصور یو داسې سړی چې دغه مدد شوی وي یو مدد کړی شوی سړی. منصورانې دوه مدد کړی شوي سړي یعنې داسې دوه سړي چې د هغوی مدد شوی وي. او منصورونه داسې ډېر سړي چې د هغوی مدد شوی وي. بیا ورپسې منصورتن اخره کې ورسره ګول تا ولګوه هغې باندې تنوین ولګوه. منصورتن داسې یوه ښځه چې د هغې مدد شوی وي یعنې یوه مدد کړی شوې ښځه. منصورتانې دوه مدد کړی شوې ښځې دوه داسې ښځې چې د هغې مدد شوی وي. او منصوراتن ډېرې داسې ښځې چې د هغې مدد شوی وي. اوس مقتول یو قتل کړی شوی سړی داسې سړی چې هغه مړ شوی وي چا مړ کړی وي نو هغه چې کوم کس مړ شوی دی هغه ته مقتول وایي. نو یو مړ شوی سړی. مقتولانې دوه قتل کړی شوي سړي. مقتولونه ډېر قتل کړی شوي سړي. مقتولتون یوه داسې ښځه چې هغه قتل کړی شوي وي چا وجلي وي نو هغې ته مقتوله وایي مقتولتون. او مقتولتانې دوه قتل کړی شوي ښځې. مقتولاتون ډېرې قتل کړی شوي ښځې. مضروبون یو وهلی شوی سړی. مضروبانې دوه وهلی شوي سړي. مضروبونه ډېر وهلی شوي سړي. مضروبتون یوه وهلی شوې ښځه. مضروبتانې دوه وهلی شوې ښځې. مضروباتون ډېرې وهلی شوې ښځې چې کومې ښځې وهلی شوې وي چا وهلې وي نو هغې ته مضروبه وایي. ټیک شو جي. نو دقه موږ سره د ثلاثي مجردونه د اسم مفعول د ثلاثي مجرد اسم مفعول به د مفعول په وزن باندې جوړیږي. ښه جي. اوس راسه وایي ثلاثي مزید فی چې د هغې په اوله صیغه کې د دریو حروفو نه زاید وي. اوله صیغه کې درې حروف نه وي بلکې د دریو نه زاید وي نو هغې ته ثلاثي مزید فی وایي. مزید فی یعنې چې د دې نه دې کې زیاتې حروف دي. او هر کله چې د فعل ماضي په اوله صیغه کې د دریو حروفو نه زیات حروف وي چې هر کله د فعل ماضي په اوله صیغه کې دا اوس وګورئ نصره د فعل ماضي اوله صیغه ده. بیا د دې نه 14 صیغې نور هم جوړېږي. نصره اوله صيغه ده. نصورا نصورا نصورو نصرت نصورتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتنا نصرت نصرنا. نو دا نصورا اولنۍ صيغه ده، ګردان د دې نه شروع کیږي. خره نو دا قدر ته وای هر کله چې فعل ماضي په اوله صيغه کې د دریو حروفو نه زائد حروف وي، یعنی ثلاثي مزید فی وي، ثلاثي مزید فی یا رباعي مجرد چې په اوله صيغه کې څلور حروف وي، یا رباعي مزید فی وي یعنی چې د څلورو حروفو نه زائد وي پکې. نو د داسې فعل اسم مفعول به د مضارع مجهول د اولې صيغې نه داسې جوړیږي چې د مضارع مجهول نه به علامت مضارع ختم کړي او د علامت مضارع په ځای به میم مضموم ولګي او په آخري حرف به تنوین ولګي، لکه د یکرمونه. اوس موږ سره وګورئ اکرم یکرمو، دا اکرمه فعل ماضي اوله صيغه دا وګوره څلور حروف دي پکې، دا درې حروف اصلي دي، دا یو پکې زائد دی، نو دې ته ثلاثي مزید وایي چې یعنې د دې دریو حروفو نه پکې زائد دی. نو د اکرمه یکرمو د ده به فعل مضارع راځي یکرمو
یکرمو. نو دا یکرمو فعل مضارع معروف ته معروف. اوس چې کله زه د دنه مجهول جوړوم کنه همدغه یکرمو به ولیکي یکرمو. د دنه چې مجهول جوړی کنه نو د دې اخري حرف نه مخکې حرف باندې به زبر ولګي او علامت مضارع باندې په خپله مخکې نه دغه دی مخکې نه پې ضمه ده. نو یکرمو 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 اکرام کوونکی یو سړی. ٹھیک شوه؟ یعنې اکرام کولو والا یو سړی داسې سړی چې هغه اکرام هغه ښه یکرمو دا فعل مضارع معروف ده. یکرمو دا فعل مضارع مجهول ده. نو د دې فعل مضارع مجهول نه زه دغه جوړوم د اسم مفعول جوړوم او د دې اوله صیغه چې ده هغه ثلاثي مزید فی ده د دریو حروفو نه زاید ده. نو د دې نه به د علامت مضارع ختمه کي په ده باندې به زه میم ولګوم میم مضموم. ٹھیک شوه؟ او د آخري نه مخکې باندې اسم زبر دی او په آخري حرف به تنوین ولګي مکرمون مکرمون. ٹھیک شوه؟ ګورئ دلته کې وایي د ثلاثي مزید فی نه چې کله اسم مفعول جوړی که نه نو د مضارع مجهول د اولې صیغې نه به دا یکرمو چې دی یکرمو یکرمانې یکرمونه یکرمو اوله صیغه ده. نو هغې نه به د اولې صیغې نه داسې جوړیږي چې علامت دا چې فعل مضارع مجهول نه به علامت مضارع ختمه کړي. نو دلته کې ګورئ دا یکرمو یکرمو نو دلته به علامت مضارع ختمه کړه او د هغه علامت مضارع په ځای به میم مضموم یعنی ضمې والا پیش والا میم ولګي. میم مضموم معنی پیش والا میم ولګي او په آخري حرف به تنوین ولګي آخري میم باندې به تنوین ولګي. نو یکرمونه مکرمون شو مکرمون شو. ٹھیک شوه؟ دغه شانتې ګورئ اوس اجتنبه یجتنبو دا اجتنبه فعل ماضي معروف ده اجتنبه. وګوره نو د دې په اوله صیغه کې 1 2 3 4 5 پنځه حروف دي. اوله صیغه اجتنبه اجتنبه اجتنبو د دې نه فعل ماضي اوله صیغه د دې نه ګردان شروع کیږي. نو ګورئ د دریو حروفو نه زائد حروف دي پکې او د ده فعل مضارع راځي اجتنبه یجتنبو یجتنبو دا یجتنبو دی. زه د دې یجتنبو نه دا یجتنبو فعل مضارع معروف ده یجتنبو فعل مضارع معروف ده. زه د دې یجتنبو نه زه فعل مضارع مجهول جوړوم همدغه یجتنبو زه درته لیکم یجتنبو دا یجتنبو دلته چې کله زه دغه جوړوم مجهول جوړوم نو د ده اوله د علامت مضارع باندې به پیش ولګي د آخري حرف نه مخکې حرف له به زبر ورکړي د باندې زیر دی نو یجتنبو شو. دا وګوره یجتنبو شو. اوس د دغه یجتنبو فعل مضارع مجهول ده فعل مضارع مجهول اوله صیغه ده د ده نه زه اسم مفعول جوړوم همدغه یجتنبو د نه زه فعل مضارع مجهول جوړوم نو علامت مضارع دا یا چې ده په شروع کې دا به دې ختمه کړي. ٹھیک شوه؟ د ده په ځای به میم مضموم ولګي ضمې والا میم پیش والا میم به پې ولګي. نو میم مې ولګو او آخري حرف له به تنوین ورکړي دا با باندې پیش دی د باندې به تنوین ولګي. نو مجتنبون داسې یو سړی چې د هغه نه اجتناب شوی وي هغه نه پرهیز شوی وي. ټیک شوه؟ لکه مثلا دا یو سړی دی دا یو سړی دی او ته ماته وایې چې ته به ده سره نه کښېنې ده سره به ناسته پاسته نه کړې ده نه به پرهیز کې د ده نه به ځان ساتي نو دې سړي ته مجتنب وایي مجتنب او ما ته مجتنب وایي مجتنب یعنې اجتناب کوونکی. نو د ثلاثي مزید فی نه کله چې کله د ده نه اسم مفعول جوړی که نه چې اسم مفعول نو د مجتنبون به وي په علامت مضارع باندې به میم ولګي میم مضموم آخري حرف باندې به تنوین ولګي آخري حرف نه مخکې حرف باندې به زبر وي مجتنب. نو داسې سړی چې د هغه نه پرهیز شوی وي چې د هغه نه پرهیز کړی شوی وي داسې مذکر چې د هغه نه پرهیز کړی شوی وي. ٹھیک شوه؟ ها اوس که زه وایم چې یاره د آخري حرف نه مخکې دا نون باندې زبر دی ده باندې زه زیر لګوم مجتنب نو مجتنب معنا نه پرهیز کولو والا پرهیز کولو والا. مجتنب اسم فاعل دی او مجتنب اسم مفعول دی. که د آخري حرف نه مخکې باندې زیر ولګي نو دا به اسم فاعل وي او که د آخري حرف نه مخکې باندې زبر وي نو دا به اسم مفعول وي. نو اسم فاعل او اسم مفعول کې صرف دقه یو فرق دی. اوس وګوره خاطب یخاطبو خاطب یخاطبو خاطب یخاطبو خاطب
خاطبه خاطبه يخاطب يخاطب خطاب کرنا خاطبه يخاطب ٹھیک شو خاطبه يخاطب خاطبه يخاطب خاطبه يخاطب يخاطب خاطبه يخاطب ددن از اسم مفعول جوړوم نو اومدقه يخاطب دی ددن چې کله اسم مفعول جوړه نو د اخري حرف نه مخکې له زبر ورګي يخاطب ٹھیک شو يخاطب دی د دې يخاطب نه اسم مفعول جوړوم يخاطب نو علامت مضارع په ځای باندې میم مضموم لګي میم مضموم او اخري حرف باندې با تنوین لګي مخاطب 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 او په د باندې کتوې چې را مخاطب معنی را چې څوک تا ته مخاطب وي مخاطب لکه زه اوس ناسمه ز مخاطب مخاطب خطاب کرنے والا خطاب کون کې نو هغه ته مخاطب وي په دې توه باندې به زیرو لګي مخاطب او چې څوک تا ته ناست او ستا تقریر اوري ستا خطاب اوري نو هغه چې څوک خطاب اوري هغې ته مخاطب وي مخاطب اسم مفعول دی چې څوک ستا خطاب اوري ستا تقریر اوري هغه ته مخاطب وي او چې ته تقریر کې خطاب کې نو تا ته مخاطب وي مخاطب نو هلکه وایي زه تاسو ته مخاطب یم زه تاسو ته مخاطب یم خطاب کولو والا یم زه تاسو ته مخامخ یم تاسو ته خطاب کوم تاسو زما مخاطب یې ٹھیک شو نو دا مخاطب اسم مفعول دی مخاطب اسم فاعل دی زه مخاطب یم زه خطاب کرنے والا زه خطاب کولو والا یم اسم فاعل یم او مخاطب ته توه باندې چې زبر وي مخاطب نو دا اسم مفعول دی تاسو خطاب اورئ زه تاسو ته مخاطب یم تاسو ما ته مخاطب یې نو دغه دا اسم مفعول وي نو دا مخاطب مخاطبان مخاطبون مخاطبة مخاطبتان مخاطبات دا قسان مجتنب مجتنبان مجتنبون مجتنبة مجتنبتان مجتنبات مکرم مکرمان مکرمون مکرمة مکرمتان مکرمات ٹھیک شو نو دا ثلاثی مزید فی نامه اسم مفعول دا مفعل په وزن راځي دا مفعل ٹھیک شو یعنی دا با مفعل په وزن وي مفعل مکرم مجتنب مخاطب ٹھیک شو مکرم مجتنب مخاطب دا قشان دی جوړیږي دا مفعل په وزن بهرحال نه جوړیږي خو علامت مضارع د فعل مضارع مجهول نه جوړیږي دا علامت مضارع په ځای به میم ولګي اخري حرف نه مخکې باندې به زبر ولګي او اخري حرف باندې به تنوین ولګي ٹھیک شو نو مکرم مجتنب مخاطب ٹھیک شو دا قشان چې کم د ثلاثي مزید فی یا د رباعي مجرد یا د رباعي مزید فی صيغې وي نو د هغې د فعل مضارع د اولې صيغې نه فعل مضارع مجهول د اولې صيغې نه به اسم مفعول جوړیږي او څنګه به جوړي علامت مضارع په ځای باندې به میم مضموم ولګي ضمې والا پیش والا میم ولګي او اخري حرف باندې به تنوین ولګي نو دغه نه به دغه جوړ شي دا اسم مفعول جوړ شي نو دا اوس ګوره یتقبل دی تقبل يتقبل تقبل يتقبل تقبل فعل ماضي ده او يتقبل او د مجهول جوړیږي علامت مضارع باندې په پیش لګي ګورئ دا قشان دی يتقبل ٹھیک شو او دغه يتقبلون چې اوس اسم مفعول جوړي دا فعل مضارع اوله صيغه ده يتقبل د فعل مضارع مجهول اوله صيغه ده يتقبل نو بس صرف دا علامت مضارع شروع کی چې کومه لګیدل د دې په ځای میم مضموم لګي میم مضموم ٹھیک شو ضمې والا میم پیش والا میم او اخري حرف باندې تنوین لګي نو دا يتقبلون متقبلون شو يتقبلون متقبلون شو نو دا ثلاثي مجرد ثلاثي
مجرد نه به اسم فاعل د مفعول په وزن جوړیږي او د ثلاثي مزید فی رباعي مجرد رباعي مزید فی د دې درې قسمه افعال نه به د اسم مفعول چې دی هغه به د فعل مضارع مجهول د اولي صيغې نه جوړیږي علامت مضارع په ځای باندې به میم مضموم ولګي او اخري حرف باندې به تنوین ولګي بس دغه نه به اسم مفعول جوړ شي ٹھیک شو نو دا زمونږه د اسم مفعول د جوړولو د ثلاثي مجرد د جوړولو بیاله طریقه د ثلاثي مزید فی د جوړولو بیاله طریقه نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام